ټول دنیا خپل مستقبل اسمانونو کې ګوري او مونږ پښتانه یو څو لیشت ځمکې د پاره د خپل وجود څانګې پرې کوو. ما ورته رور د لچا ویشتو مل تر د لويشتو بل چام نه دی وشته او زه حکومت ته ټولو ته خواست کوم دا درخواست کوم چې زه کمزور یم نو ماته پوست وشي. دا خو هغه کس ته پته لګي چې د چا په کور کې داسې ماتم وي. هغه کس ته پته لګي چې د هغې په میندو خویندو وروڼو باندې او پلار باندې څه تېرېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو مرګرو د 13 کالو یو الک وایه چې ځوان زلمی و او د پلار مټې و په یو تنازع باندې د خپل ترنه لګېدلی دی. دا ډېر افسوسناک او دردناک رپورټ دی. د عبرت د پاره کتل ډېر ضروری دی. حضرت ګل خان دا راته ووایه چې بل ورځ دا دردناکه واقع شوې وه کوم کې چې ستا زوی مړ دی. د دې واقعې تفصیل خو راته ووایه. دا جي بس زه غریب سړی یم دا بچي را سره دي مونږ د فروټو روزګار کوو. ماښام ټیم و کور ته را روانو چې څه وخت خپلې لارې ته راکوشو زه شاته ناست وم او د عبدالله بچي مې ګاډی چلولو دی چې د کچې ته راکوشو د کور نه یو تقریبا یو 2 میله دېخوا د مونږ ته رووتو او فیرنګ یې اچانک وکړو چې اچانک یې فیرنګ وکړو بس دا زما زوی ولګېدو خو ما ته دغه ټیم کې علم داسې ونه شو چې زه را پاڅېدم دی وتښتېدو دی پلار او زوی و چې ما وکته د سره کلاشنکوپ او زوی سره یې جیته ماچه وه خو چې دی څه وخت زه ولیدم دی زه شاته نوم لیدلی چې زه څه وخت پاڅېدم دی زه ولیدم دی دواړه وتښتېده. زه چې خپل بچي له مخکې سیټ ته راغم د ده په اسټیرنګ باندې سر پروت و خو وفات شوی نو. ما ورته ویل عبدالله جان د ما ته غږ ونه کړو په دې منځ کې زما بل زوی ما پسې ورسېدو په موټرسیکلو جي هغه ویل څه چلو شو ابو څه چلو شو. ما ورته ویل رور د لچا وویشتو مل تره د لویشتو بل چام نه دی ویشتی. بس هغه ورکوټ دنه مشر رور چې کوم و هغه د ده په دغه باندې شو د ده په اله ګوله باندې شو او ما کور ته منډه کې ټوپک پسې مې منډه کې ټوپک مې راواغېشتو مشر زوی مې را سره شو هغه ته ماچه راواغېشته خو دلته مونږ له د کلي مشران راغه او مونږ ته جولۍ ونیوه چې خپل مریض سنبال کړي او دا پرېږدي چې ځي نو بس دی رانه هغه ټیم کې دغه شو او دی بیا مونږ دغه ټیم کې اسپتال ته یوړو جي. دا ستا زوی چې دی عبدالله د څونه عمر و؟ د ده جي تقریبا د 18 نه 19 پورې د عمر دی جي. تاسو زامن دي او دی پکې په سویم نمبر و؟ دی جي زما 3 زامن دي او دا د خیره د ټولو کشر و. دنه کشرانې 2 خویندې دي 6 مې جینکۍ دي 3 مې هلکان دي جي. د قتل دعوه تاسو په چا کړې ده؟ د قتل دعوه ما په خپل رور او په خپل وراره باندې کړې ده او په تصدیق سره مې کړې ده ځکه چې په خپلو ګناهګارو سترګو ما خپل رور هم لیدلی دی او خپل وراره مې هم لیدلی دی جي. تنازع څه وه ستا د خپل رور سره؟ زما د رور سره نوره هېڅ تنازع نه وه. د سره د پلار جیداد خرڅ کړی و کورونه یې خرڅ کړي و. ما ده ته یو ټیم کې وویلې چې دا پیسې مونږ ته کومې چې زمونږ د دې رور مې حق کېږي نو دا مونږ ته واپس کا. ده مونږ ته نه واپس کړی دې کې ډېرې جرګې مرکې شوې وې خو ده مونږ ته نه وي واپس کړی. په دې هلن کې ما دې ته در دې پورې مو ویلې چې خیر دی زما پیسې ماله پس راکړه خو زما دا رور ډېر کمزوری دی زما نه هم کمزوری دی بلکې زمونږ یو خور ده مونږ نه کشره ده خو په خویندو کې مشره ده ډېره کمزورې ده. ما قرضدارم ده کور یې نوی جوړ کړی و. ما ورته ویل خیر دی دې رور له پس ورکړه خو دې خور له مخکې پیسې ورکړه. بس ده ویل وي چې ستاسو کې زور ایمان یوالي نو زور مونږ کې نشته بس الله دې تېنه زمونږ بدله واخیستی کړي خو ما ته دا علم نو چې د مونږ ته په دې خبرو باندې ډکه ده.
بس زما زوی وشتو دې نه مخکې د دې ډزو نه مخکې لکه عیسی خو تا غوښته خو ستاسو مړی ژوندی و او جی وو جی تور سپینه داسې نه ورغلی ښه په عاجزۍ درته ویلي د دې ما سره د دې خبرې ګواه هم شته او بس ده نه منله جرګه چې وشوه نو هغې کې څه ویلي شو هغه پسه ناکامه شوه جرګه کې صرف دا خبرې کولې چې یاره ما سره پیسې وشي زه به درکم تاسو ټوټل څو روریانې یو څو خوریانې یې مونږ جی ټوټل 15 و دوه رانه وفات شوي دي اوس دې ټیم کې موجوده ټیم کې 3 ژوندي وو او 6 مې خویندې دي دې کې ستا حصه څومره وه دې کې 2 خویندې ما پسې دي د عیسه کې د 18 لږو روپو کې او 2 خویندې زما د بل رور پسې دي لکه 18 لکه روپۍ عیسه چې کم ده دا ستا او ستا د 2 خوریانو ده او جی او جی بلکې به درته داسې وایم چې 2 خویندې په یو رور باندې دي که نه جي نو دا زمونږ د 2 ورونو عیسه وه او به زه حکومت ته ټولو ته خواست کوم دا درخواست کوم چې زه کمزور یم نو ما تپوس وشي ابراهیم تاسو ورونه یې موږ مال له خدای درې عبدالله پکې په سویم نمبر و د ټولو کشریو جی عبدالله سره په دغه ورځ باندې ستاسو خبرې اترې شوې وې په کوم ورځ چې دا واقع کېده نه جی نه وه شوي دې دوکان کې و زما ورسره ما نه بل کشر رور مې دی هغې او دا ټولو کشرې عبدالله و دې دواړه دوکان کې و جي او والد صاحب مې ورسره ماښام کې چې کوم دی را چوټي که کور ته راتله د هغې نه بعد بیا چې کوم دی زمونږ د تره ورسره دا حادثه کړې ده جي تا سره کله خبرې شوې وې اخري ځل عبدالله سره او څه خبرې دې شوې زما د والد صاحب ورسره شوي نه ستا یادو په ژوندون باندې جي زما ورسره په سهار کې چې کوم دی زه مزدورۍ له وتم خپلې غریبۍ له وتم جي سهار کې مې ورسره شوي څه خبرې اترې دې ورسره شوې بس صرف د ګاډي باره کې مې ورسره شوي وي زه لږ ډرایوینګ کې چې کوم دی لږ کمزور یم ما ورته لا ګاډی راله بهر کوي زموږ د ټولو کوشریو خو د ټولو پې چې کوم دی املا مضبوطه وه لکه د مشري په شانتې جي او جي څه واده کوې ده نه وله کړي نه جي نه هېڅ هم وله نه و کړي خو ګرځېدو ورپسې جي جینۍ دپاره څنګه چې تا ووې داسې د پلار هم ووې که نه چې د ټول کور کې هغه یو رڼا وه د والدې د څه حالت دی اوس چې کله یې د هغه د مرګ اورېدلي دي بس دا خو هغه کس ته پته لګي چې د چا په کور کې داسې ماتم وي جي هغه کس ته پته لګي چې د هغې په میندو خویندو وروڼو باندې او پلار باندې څه تېرېږي جي تی وایي چې یاره بېهوشه کېږي بیا وله ډاکټران راولو همدقه شانتې ده جي بس دا دې هر چا ته پته ده دې وینا ته ضرورت نشته دی جي د داسې حادثې په باره کې چې کوم دی د هغې د مور او پلار هر چا ته پته لګي کله چې هغه عبدالله یادوي هوش کې راشي عبدالله یادوي په څه تسلي ورکوئ بس جي ټول والا تسلي ورکوي زما چې کوم خپل خپلوان دي هغې هم والا تسلي ورکوي چې د هغه په ځای در سره مونږ ولاړ یو جي ګرانو ملګرو مشران وایي چې ځوان زلمی زوی مړ شي نو د پلار ملا ماته شي خو افسوس دا دی چې ټوله دنیا خپل مستقبل اسمانونو کې ګوري او مونږ پښتانه یو څو لیشت ځمکې دپاره د خپل وجود څانګې پرې کوو الله دې مونږ ته هدایت وکړي